मोंग बदमाशी सपरे होता टोली दुनिया टोपके रवचते कडे टोपके मतलब में दादे जज़योर नो और ताओ बक्ती जमाद जवारे पाड़ा के पयो बल बस टोपके रवचते कडे गोरा गुलबादा चिता से हर सड़े दजान तिस्मारखान झूठ की कना और डेर जरबा जबाद जवारे अडा सर उकरी सर हाँ गस्तासु पजड़े के सखीरे हुई वक़्त गया खबर है और पातिश्वत जवारे के मैदान खबरा वक़्त जमा जिम्मेवारी दा ता इंदा द पारा ख्याल साता ख्याल तुरिया दत्ता न जमादा उम्मीद नो वाला ला कमांगे मन से नवर गली और न खुदा खबर چې سبا کې ده وخانجي کسوینا لکه د چرګان یو بل سران ختیو یاره خانجي زه خو ځکه ماسته نه ورتلم مې چې جواره ته وخلې چې ته مان ډس پورته نه کی یاره مرچکیا واقعي چې دوسري زه خو هم کنه چې دتا نه دس پورته کړې نو څومره خبر یاره نه کوم बाबा تا صاحبان دی جاری پیسې درکړي دیو کنه نه بشیره کړو کې نه دي ویلې مې دی ورته بابا خو تا به ورته ویلي وګان چې زاد لازم بچي خبر کړی مې دی لا 70 ورځې کې برای کی زه بابا الله دې خیر وکړي الله شي بچي رښتیا بابا دا سوچ لځي او بچي اراده مې کړې ده باقي کارونه د الله دي یا الله ستاسو لاک لاک شکر دې چې بابا مې حج لره روان دي بابي یا بابي وګوره کنه بابا مې حج لره روان دي دا خوري د خوشاله خبره ده بابا ستاسو تجاري څومره پیسې راځي او ستاسو په حج باندې څومره خرچه ده بچي دغه 2-3 جریبو پټې دي 200 لک روپیا راځي بابا که پیسو ته ضرورت شو نو ما خپل کالو له پیسې جمع کړې دي هغه بدل درکم نه نه بچي زه بستا پیسو ته څنګه لاس نیسم الله به سبن روان کی ولې ونه ته په خپل په کالو باندې مړی غړکې دې شته او میخکې دې نشته ولې نه لالا بابا را له جوړ کړی دی ګوره کنه دا حق استاد دی ولی چې خور دی دا بابا السلام علیکم وعلیکم السلام بچی پتا باندې ما د تعلیم د دې پر نه کړی چې ترا شوما سره په پټو کې کېنی ځان لمنډه تړلو خو شان نوکری ځان لوګو خو بابا دې زمیندار ته تاسو څنګه یوازې پیدم زما زمير رمني بچی ما سره قادر خان لګز مکره از په یوازم سمبالو لشم او بیا هم بابا چې تاسو ته ګورم نو دا زمینداری چې دا ارزي ده د خپل مستقبل لپاره سوچ وکړه خدا بابا نو چې تاسو آئے نو
خانجي کسوې نه دا پلوشه ده او دا د خیدر قرودانې ده. پیژنم لالا په زړه کې دې ورته څه شته کا؟ ډېر د پخوانه نه که هغه څنګه؟ هغه داسې چې دا ډېره د پخوانه زما خوښه وه او ما د دې سره واده کول غوښتل خو دې ما ته د واده نه انکار وکړو انکار او لاړه د حیدر سره واده وکړو. لالا اوس په دې کې څه کېږي؟ زه دې له داسې سزا ورکول غواړم چې د حیدر سره د واده کولو په فیصله باندې ستومانه کړم. خانجي دا کار دې په ما پرېږده کسوې نه نو ته به څه وکړې ګوډه؟ خانجي دا خیدر بلر داسې په جوارې راواړو چې لا خو به چې پلوشه لړی شي او لا به اوښ کې خو خوراک شي. واه ګوډه واه علت یې د نښې منځ وویشتو والله. لالا زه درته نه وایم چې د ګوډ سړي یو رګ سیوا وي. راو که نه نه که هلکه ثواب خانه څه چارې؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ دادا خوشاله. ثواب خانه څه کې به ټینګڼ غونډی څه؟ او خانجي پټو کې خو تاسو خدمت کوو که نه؟ ثواب خانه چې محنت کې نو برکت به پکې خدای چي همدغه زمونږ د لاس په خدمت دی وکوو. خانجي خبر شیم چې حج روان یې ډېر زیات د باندې خوشحاله یم. ثواب خانه الله دې ستام قسمت راویښ کړي چې یو ځای حج له لاړ شو. نیګه د اجارې پیسې به روز به کې ضرور رسو. ثواب خانه پریشانه کېږه ما زه دې نیم راغلی او چې زه الله قبول کړم که نه او خپل کور ته مې بیایي نو ستا د پیسو نه به نه پاتې کېږي الله به ثواب وکړي. هغه نیګه بیا ما سره پیالې چې اوس کړو بیا به ځو. د ګوړې چې ده ونو بیا خو راځه چې اوس کړو راځه راځه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ګوګرو څنګه یې؟ لکه خیدره نن سبا څه کې مړاډو پته دې نه لګي. د روډ ماسټري نوکري خو ماسته نه موږ ته نه ملاويږي. زمینداری ته نه کې او الله د لړم اجرې ته راشه چې جواري در باندې وکم دومره به خوشحاله شي دومره چې ټول عمر به یاد ساتې. غلی شه اوس ما باندې جواري کې او که نه ولې هلته مې پلار راج روان دی دلته مې ته جوارۍ لبې که هغه له پته ولګېده مړ به مې کېوي مړ. خر د خیت په خوراک څه پوهېږي مړی که ستا په ځای بل څوک وي که نه داسې سپینه سلا یې نه ده د خپې د لاندې به وي مړه. نه نه ګونګرو زه داسې نشم کولی. مړه سوچ پې وکړه ټکې دې پیدا ده او زه د نه لړمه او زه به دې پته مې منته ځه د الله په امان. لالا حیدر خو میدان یوړو. دا میدان نه دی لیونیا دا د دام دانه ده نن یې وخوړه سبا به په خپله راځي او ګیرېږي به.
वाह खैदर वाह خلو بغاړي والله که څوک هم دنه پیسې وګټي ډېر ګرو دا ټول ستا برکت دی ستا ورده اشنا اوس ته په پلاره ماجو کا په خپله پکې عمره وکړه ښه ده یارانو زه هم دنه وستا شم د الله په امان ورځه بچې په داسې مرض مې اخته کړې چې اوس ته تېنه ځان خلاصې نو د هر څه نه به خلاصېږي نواب خان کنه هیچ نه نواب خان خو ستا د خاطر زموږ هم ډېر خیال ساتي भाभी दवा कवा अच्छी बात है ना फिर जमा ख्याल साथी आगे दे लाला मेरा रे بابا سلام علیکم وعلیکم سلام بچی پلوشي د سودا واخله کېده تا خو ډېر شي سودا راوړه تا دې د کوم ځای نه راوړه د دکان نه نور د کم ځای نه نوره د عجب خان په سوزکي کې را روانه ده بچی ثواب خان د اجارې پیسې درکړه نه بابا دا خو مې په خپلو پیسو راوړې ده بچی سار خو تا زمانه پیسې اخیستې وې د جیب خرچې دپاره نه بابا پیسې خو د لاس خیرې دی کله د چا لاس کې او کله د چا لاس کې بابا السلام علیکم وعلیکم سلام زما خوږ بچی دی بچی چوټي شوه بچی سبق وایا چې لوی سړی درنه جوړ شي ښه پلوشي ښې مزیدارې چې پخېږه ورسره پراټې ولې چې هیزر بچې مې هم راغی ځه بیګ کېږده ځه شاباش شاباش नवाब खान बेगा में खूब की कतल हुई और बिया मल तजवंदी चंदे بیا خو به زمرم خلک وایي چې د خوب معنا الټه کېږي د خلکو د خدای بې خوبه ګوره نواب خانه ما ته ګورې بیا داسې خبرونه کې ځکه چې ته خو به ټوکې کې او زما به د زړه پړه کوچوي او خو نازو ته خو خفه شوې تا ته پته لګي چې زما زړه تا پر څومره ناقلاره دی او په تا کې ما ته د ویلو همت نشته او په ما کې تا ته نو بیا دوا کو چې خدای مونږ زر یوځای کی او زه خو د دې دنیا د ستم نه ډېره یریږم داسې مه وایه نازو که تا ته د زړه د ویلو همت راکې نشته خو دا همت راکې شته خپل سر به د منصور غونته بدار کړم خپله نازو د چا ته پرې نه ځم یا لکه توریا ولی خیر خو دی کنه د شکل نم داسې پته لګي چې څه علم غواړي او خاموشه مې یاره لالا دې علاقې ته یو نوی انسپکټر راغلی دی د جواري اډې بند کړې د چرسو او د شرابو ډیلران یې ونیول خانجي که سوی نه نو دا اعلان یې کړی چا په نوم ګندګیري وکړه نو سر به ونخرېد او په خر به یې سوروم او په دې بازار کې به یې ګرځوم خانجي ستا نه څه پرده د ایماندارۍ کپسول دی کپسول
दुमना वड़ा खबरा दुमना ढेरे परेशान करी सुम्र पुलिस दी कना दे तलगी पैसे पर मीना केरा जे सुम्र ड्यूटी पर ईमानदारी गई कना दुम्र पैमानी पर ईमानदारी वला ला दे रुप के ताब के दे रिश्वत टके निश्ते बस दे खालिदा पताओ का चाबा सोख दे और नुमी सदे समानुम इंस्पेक्टर तैमूर दे न पखपल इलाका की गंदगिरी मनम और न गंदगिर प्रेदम होशवे ज़ेउस हाजिर जमानुम लड़म दे और जच सड़ी लटक वर्कम आपो दे माता द शक्ल न पतो लगेला इंस्पेक्टरा दत्त चिकम इंस्पेक्टरम राजी का ना अवल जमा दरवाजा शड़ंग गई और जत ताला दिल तरालम दाख पलम मुआजिजा गणा तासिदी दास तासु स्तड़ी मशीदे इंस्पेक्टरा ललमिया ज आगे अफसरानो के नेम द कागज यो सू टुकड़ो द पारा बखपल ईमान खर्च कम उच्चते कदा पैसे यानी उस पर इधर रिश्वत पर केस के अकड़े रहता वाचो इंस्पेक्टरा पखपले वर्दे दुम्र नाज मकवा जमार ताकत बम दे लगा अंदाजा गस्ते वे अंदाजा इंस्पेक्टर से भैया को दिमाग में सोच करो पैदा की बपातिशी हुई उजा गुडिया उजा हैदरा नन खुराटा डेर पर मीना गोरी यार खुदे का ना تا د بڼو لاندې کتلې ما ته یاد دي اشنا لمبې په زړه مې بلېدلې ما ته یاد دي اشنا زه څومره خوش قسمته انسان یم چې الله تعالی ما ته ستا غوندې ښکلې ښایسته غوندې ښځه راکړې رښتیا بالکل رښتیا
पलवशी बची हाँ जी बाबा دا داسې واخله دا ثواب خان راکړي او نورو سره یې کېږده او زه زمونږ هغه ملګری سراج اکبر د هغه کور والا وفات شوي دي زه د هغې دواله ورکړم جاوید هم راته بار ولاړ دی بچې دا صدر مې زه بچې زه لاړم ښه अम्मी वाला पराठा बच्चे कुर्बान सकीना बच्चे जतालक पराठा रोडम पलवशी सदीवे دا لکه نن پیسې چې بابا و درکړې دا مال راکړه ता ته په دومره پیسو سکے دا خو د بابا د حج پیسې دي کمې به پکې راشي ماړې ته ولې زړه خورې یو به دوی پکې بیا کېدې که نه السلام علیکم لالا وعلیکم سلام نازو دا کالو دې پر څونه پیسې جمع کړې دي 1,000 روپۍ مې جمع کړي دي لالا نورې جمع کوم دا پرې دا مړې نورې ورسره زه واچوم دا راکه ماله تا له به ښه سپېشل سیټ جوړ کړم رښتیا لالا او که نه ښه زه راوړم चुप دا ته کمې خبرې کوې بلې پلار دې هلته جواري کوي څه मारा د لړم خان نوکر تپوس کړو چې اوس د پلار اجرې ته نه راځي نواب ما ته دا پته نشته چې د دې مینانو دشمنان دومره ډېر ولي مینان غریبانان خو دوی او رقیبان یې دومره ډېر اے نازو بل ته وګوره که نه ګل په ډنډري کې یو وي او ازغي بلا او مزه خو هغه کوي چې ګل ته په ازغو کې ورسي او بیا به د هغه ګل څه مزه وي چې ازغي پکې نه وي نوابه ما خو ویل چې ته ډېر ساده باده سړی خو تاله خو فلسفې هم درځي فلسفه نه د مینې کتاب چې څوک وایي نو په هر څه باندې پیشي نوابه ما ته پته نشته چې ته ما ته ولې دومره ګران یې او که دا تپوس زه تا نه کوم نو بیا قدرت والا کدی ټیکه بار شي
نورې راوله نورې خو راسره نشته. ولې حیدره تا خو توکه ونیوله لوبه نه کې څه لوبه کوه لوبه خفه به دې یم نیکه چې د پلار د حج پیسې مې وي د جوارۍ په میدان مې بیلې. اوه ها نو اوس به د پلار حج له پسې ځي. نه یم خبر نیکه. دا راته ووایه چې کور دې د څو دی؟ یاره نیکه د 100 لکه خو به وي. هلکه مومندیا پوله ورسره 100 لکه روپو ده. کور خو زما د بچو د سر سوری دی څنګه به دا ولګوم؟ نه ولې ته لوبې ته نه ناست صرف دې بې ګټي. هی هغه بله ورځ د خیال نه اوسه. بولا بچه بار شي. बच्चे अल्लाह जो खुशहाल है अल्लाह के नसीब करता है. पापा मुझे बच्ची प्यार में लड़ो बहुत पूजा की जौहरी खरीद. जवारी फायदा बच्ची भाभी लाला खुमाना त काली पैसे उड़ी दी माने तो बाबा दा हज पैसे उड़ी दी भाभी मोटा दे जालिमा दा जमात हट पैसे बेरी ظالمه د دې ماشومانو د سر سور زمبیله. اے کاکا د سر سورې خو سکې ستا هغه ځمکې هم پکې وبیله. لړمیا دا هر څه ستاسو د ظالمانو د لاسه کېږي. تاسو د دې معاشرې دشمنان یې بې غیرته یې او تا سره بې غیرته تا سره خو به زه کور ګورم. وکړه لالا دا زما په ارمانونو باندې خورې واړولې. زما د کالي پیسې هم ته وبیللې. خدای ظالما بابا سمنا بګرانه ځان له پیسې جمع کړې وې هغه په حج لتلو او تا دا هغه پیسې په جواره کې وبهللې. ته خدای ظالمه یا بې غیرت انسانه تا خپله خور د واده نه مخکې کونډه کړه. تا د خپلې ښځې څادر په جوارۍ کې وبېله او ته دې خپل ماشوم زوی ته وګوره د ده مستقبل دې تباه کړ.
नसीबे नसीबे कमे चिराशेनो गुलुनो करी असली असली तो लगिना पविनो पविनो चिमेला बाबा बाबा वली जमा खबर दरवाजे पर क्यों लगी थी जरूर जुट लो बात मसला जरूरत मशरा और सुताला तलाक कर को तलाक कर को तलाक कर को हाय 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 वल्ला چې ډیر درمنه خپه شو وسوک دا زړه مې ډیر زدي دي زدي چوزل
یو ځل ورسره څوک ضد وکړي که نه بیا مې تر قیامته پورې نه هېرېږي. ته ویل څه غواړې؟ زه دا غواړم پلوشي چې نن ستا دا بده ورځ د هغه محبت سزا ده، د هغه محبت سزا ده کوم کې چې تا ما سره د واده کولو نه انکار کړی او د حیدري سره دې واده وکړو. غلی شه شیطانه، ستا اوس هماغه خبرې په مازغو کې دي. ما هم د هغه ورځې نه دا قسم خوړلی دی زه به تاله د محبت داسې سزا در کوم چې ټول عمر به دې اوښکې خوراک وي، اوښکې. که هر څومره خپل شیطاني نیت اوسغلې خو په خپل مقصد کې به رانه کامیاب نشي. ظالمه دا دومره په بې دردۍ زما کور روان کو تا په خدای چېرې پام نه کړي چېرې. زه خو اوس یو کټوری واخله او د کلي په کوڅو کې خیرونه غونډوه، خیرونه. د چا دله خیر درنه کو که نه ما له زه به دله خیر درکړم. زه زه په دې پوه نه شوم چې دا څه او څه وشو. نه بابا چې هر څه خو بس شین اسماني او خوږو چې زموږ په کور را پرېوتو. بابا مې لاړو مړ شو، کور مې جوارګر شو، یو رندارو او راره مې و هغې نه م خدای پاک اوس زما په دې دنیا کې څوک هم نشته، څوک هم نشته. نازو ته حوصله وکړه، الله بار څه ټیک کړي. او زما زړه دا ګویي کوي چې حیدر لالا داسې نو دا ټیک ته چا سازش و. نه بابا زه خپل بابي او خیزر پسې ډېره خفه یم. خدای خبر چې هغوی به چېرته در په در ګرځي، در په در. ته فکر مه کوه نازو، زه به هغوی پسې ګرځم. انسپکټر را روان دی. او مرچکیا یوازې دی زه خو یم مخونه به پټ کړو خو نن به رانه جمدی نه سي او لالا ته به د خوشحالۍ خبر یوسو. او بالکل دا راته ووایې چې یې څوک او مطلب هم څه دی؟ مونږ چې هر څوک یو او مطلب مو ستا مرګ دی. نو بیا زم څه د څلوېښتۍ ماشوم نیم چې په پوکي به مې سوځي او مړ به مې کې. راځئ ځوانه دا راته ووایه ته یې څوک چې تا زما جون بچ کړ. راځه چې هسپتال ته دې بوځم. د چا مدد کول څه بده خبره خو نه ده. ځوانه تا خو زما دپاره خپل ځان زخمي که یار. خپله وینه تویول
دا زمون غریبانانو کار دی د خدای په امان. خانجی کا سوئے ننو الگ مجھے ننو جت کو. शाबाश शाबाश जमात मरो शाबाश. सुमरा कुले दे जमात महबूबी हुई ولا لا تاسو غزت د دې مور سره دی نو دا مو ولې رويچت کو. هاي ځواني مرګ شي هغه تا نه دی اورېدلی وای چې میخه زهره نو کټلې به ټبر کې بلوا شبه د خپل کور په بربادۍ دومره نه دردېدلی څومره به چې اوس د دې زوی په جدایۍ دردېږي. محمدی د خانجی دے چې تر څو پورې زه ژوندی نو قدم په قدم به پلوشه په سرو سترګو جړو په سرو سترګو او قدم په قدم به ورلا د هغه بې وفایۍ احساس ورکو د کومې بې وفایۍ په اور کې چې زه لکه د موم ویلې شوی یم د موم بوځئ بندي کړئ. زما د لالا راتلو پورې خو لږ صبر وکړئ کنه. اوس به مې لالا راشي اوس به راشي. لالا کور په جواره کې بیللې دی. اوس دا کور د لړم خان دی د لړم. کټا کې دار کو کنا یرا بځي کی ما د دې کوره مو باسي. زه به چېرته ځم چېرته به ځم دا به دې اوس لالا نه تپوس وکړې چې ته به چېرته ځې. وځه د دې کوره. هلو ته څنګه موبایل وې ما هغه شان موبایل به درته واخله خو مړې سره خبرې را باندې ډېرې زیاته خوږې لګي. بس ما سره خبرې کوه هر وخت یا سره خبرې کوه. موبایل نه مې ستا دغه نه پاتې کېږي چې څنګه موبایل وې هغه شان موبایل به درته والم مړې ډېره زیاته مې خوښه یې. ها تا دا څه خدمت دې وایي ها لکه ډوډۍ وخوره ها. هم تینا راواستو اوس به هغه مورم راولې. خانجي که سوی ننو یو تپوس کولی شم په مور یې څه کې. بل کور کې تینا نوکره جوړ
چې سهار ماښام په مخ باندې دا رڼې رڼې اوښکې بهیږي نو زما زړه ته به سکون ملاویږي سکونو خانجي خانجي هلک ونیسئ تښتېدلی دی ولې هلک وتښتېدو هلک چېرته لاړو چرته هلک لاړو مرشکیا چرته لاړو تا نه تپوس کوم جواب راکړه درته وایم تاسو ته وایم تاسو یو دوه درې د درې کسانو نه هلک چرته لاړو هلک ورشه او په صورت باندې هلک پیدا کړئ ورشه درته وایم کدی لیونه کېږم ورشه جدا ورشه خزر 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 زمان سے خزر کشو خزر بچه تا خو زمان سے خزر نه دی لیدلی هیر ورا تا خو زما زوی هیڅ نه دی لیدلی هیڅ
لکه پولیس راغی. تاسو ته ما ویلي نو چې دا خپلې د جوارې اډې بند کې دا ګندګیرې هم ختمې کې تاسو زما ونه منل ولې نه جی نه مونږ جواري ختمه کړې تاسو وګورئ یو قسم نشته کنه دا خو چې مونږ ولیدل نه لاړل ګنې تاسو خو جواري کوئ دا راته ووایې چې څه شو ستاسو لړم چې خلکو له ټکر کوي او ایره کوي یې خو جی بار ته لري نو بیا مخکې شیطانې ته صبر وکړئ کنه چې خانجي خو راځي کنه ستاسو خانجي به ما له خدای په ګوتو راکړي چې هغه هم د دې ځای نه په راښکو راښکو تاڼې ته بوځم مخکې شئ مخکې شئ بابا ستا د تلو نه پس خو زموږ په کور باندې د شین اسمان داسې کم تندر را پرېوتو چې د مو د سرسورې پاتې شو د جاده د مخ لګولو بابا سبا اوس چېرته ځمه چېرته به ځم بابا چېرته به ځم بچې ته به چرته هم نه دی زما خپل کور وګاڼه ولې چې زما ستا په شان لور پکار اورېدلې مې دي چې د لړم کسانو ته کور اوښکې او د هغه ورځې نه تا پسې زه ګرځم راځه بچې دا خو زه په مقنومه انسپکټره ځکه خو د زما کسان تاڼې ته راوستل ټیک دې وی لړمیا که ته په خپله وې که نه نو ما ستا په دې کسانو سکون قسم په خدای چې ګاډي پورې مې تړلې وې او په راښکو مې تاڼې ته راوستې وې لږ په مزه انسپکټره لږ په مزه हेलो जी हाँ जदर सर नूर खबरें पप्पले न कोमा ता इंस्पेक्टर बेदर सर की हेलो जी ओके जी सर जी ठीक ओके जी ये लगा वर्षा का सामना वाला वो देखा था इंस्पेक्टर आदे लड़ाई मिजो लड़मिया देजल खुदा पर गुतो राका कसम पर खुदा करे टीले पुन तफरीदम ګوره چې سپیکرونه کې ځکه چې خدایم دعا قبوله کړې ده هغه څنګه نواب
दे ना बचका तो ही माँ वजनी توریا سپیکټر دی زخمي وباسه چې په خپل مشل نگی دا راته ووایه چې ته څوک یې او دا کسان څوک وو سیبا ته دې ظالمان د لاسه زما کور روان شو اوس ما وجل غواړي دا راته ووایه چې ستا کور چېرته دی زما کور نشته دا راته ووایه چې ستا څه قام قبیله زما په دې دنیا کې څوک هم نشته زه یوازې پاتې شوم یوازې بیا ته ما سره کور ته راځه ځکه ظالمان به تا ژوندی پرېنږدي راځه ما سره تاسو دې ته پوسټ تاسو اجازه دي وای بابا څه خبره ده بچي د یوې ځوانې ښځې پردي سړي سره په کور کې اوسېدل خو خبره نه ده ولې چې دا د اسلام او شریعت نه خلاف دی زه وایم چې ستاسو د انسپکټر صاحب نکاح وشي چېرته ستاسو په عزت باندې څوک داغ ونه لګوي بابا تاسو د انسپکټر صاحب نه تپوس کړی دی چې هغې به ما قبوله کړي بچې ما ورسره خبره کړې ده زه ځم چې ستاسو د نکاح بندوبست وکړم بستا پسې د مینې شال کړم پرېږده چې سوځېږي پرېږده چې سوځېږي پرېږده چې سوځېږي ټول د مینې دښمنان زه به درته جان وایم ته راته جانان زه به درته جان وایم ته راته جانان خور به زه په تا باندې د تورو زلفو جال کړم دا سپینه وریځ به ستا پسې د مینې شال کړم پرېږده چې سوځېږي ټول د مینې دښمنان زه به درته جان وایم ته راته جانان زه به درته جان وایم ته راته جانان दिनत पेशवा जबदर कमतावा जबदर त जानवर मातरा त जानन जबदर त जानवर मातरा त जानन
کړم ستا سترګو نه پوهېږمه په ځان زه به درته جان وایم تیرا ته جانان زه به درته جان وایم تیرا ته جانان خور به زه په تا باندې د تورو زلفو جال کړم دا سپینه وریځ به ستا په سر د مینې شال کړم پرېږده چې سوځېږي ټول د مینې دښمنان زه به درته جان وایم تیرا ته جانان زه به درته جان وایم تیرا ته جانان تیمور خانه زه تاله د خدای واسطه در کوم چې په ما باندې شک مه کوه زما رب پاکه ده ګوره پرویشي ما ستا په خبره باور کړی دی اوس موږ دواړو واده کړی دی خو بیا ما ستا په تندي باندې خوشحالي ونه لیده ګوره تیمور خانه زما طبیعت داسې دی پرویشي بیا راځه چې تا له بار چکر درکړم چې طبیعت دې صحیح شي ډېره ښه ده تیموره دا ماشوم څوک دی چې داسې بې سرې ناست دی یتیم یسیر وي خیر ته به ناست نه ته ودرېږه بچې سره کاکا بچې دا پیسې والا کاکا د پیسې نه مانه مې روکه شوې بچې امی دې روکه شوې ده او کاکا جی مانه مې روکه شوې دا والا بچې امی به دې خدای پیدا کی ښه تیموره راځه چې ځو امي ولوشي دا ماشوم تا ته امی امی کوي دا ته پیژنې نه امي د خزر فلوشي جواب راکا دم بچې زه تا پسې ډېر وګرځېدم خو زما پیدا نه کړې زما پیدا نه کړې تیمور خانه زه تاله د خدای واسطه در کوم چې په ما باندې شک مه کوه زما رب پاکه ده تیموره دا زما زوی هیزر دی د ده پلار ما له طلاق راکړو ولې چې هغه یو جوارګر و لوفر و خو د هغه د لاسه زما بچی در په در شو زما بچی در په در شو ما یوازې مه پرې ما ځان سره بوتل زویا زه تا یوازې نه پرېږدم زه ډېره سپېره یم چې ما ته یوازې پرېښې زه ډېره سپېره بلوشي دا ما ته مخکې ولې نه وي چې دا زما بچی دی تیموره زه یارېدم چې بیا زما کور روان نه شي لیونې دې کې د کور نوارېدو څه خبره ده چې خضر ستا بچی دی نو زما هم زوی دی
ډېر در باندې خپه ډېر زیات در باندې خپه خو څه وکړم دا جواري سر خوړلې لوبه داسې کله سړی تخت وخیژي او کله تختې ته دې تختې ته کړې ته ستا د لاسه ګونګرو ستا د لاسه زما د لاسه ولې دا لوبه نه کوله څو حیدره ته ځان د دې تختې نه هغه تخت ته بیا هم رسولی شي څه مطلب دا چې زه ستا هغه بللی شوی کورم واپس کوم او ستا هغه بللی شوی پټۍ هم واپس کوم او څه نغد هم درکړم خو ته به زما یو کار کې کار څه کار د انسپکټر تیمور قتل هم د انسپکټر او د انسپکټر قتل اول درنه جوارګر جوړ کو اوس قاتل هیڅ چیرې نه زه انسپکټر نشم وجه نظریه لږ په یخو دماغو سوچ وکړه بیا دې کې به پاتې شي موږ به چاته نه وایو یا خو د انسپکټر د سر دا پیسې واخله او یا خو همداسې در په درخې دا واخله چې مازغه د کار شروع کی کار خو ځوان زلمې چې کم ځای کېناستې او کم ځای پاسې دی ما سره خو غم د هغه خور دی چې کله چا سترګو ته ګوره او کله د چا دې غم خو زه مو خوړم که نه کاکا ته هېڅ غم مه کوه بچي زه خپل زوی لپاره ستا د خور رشته غواړم ما ته منظور ده کاکا خو اول دا پته لګول پکار ده چې زما خور چېرته ده هغه بل ځای نه ده بچي هغه زما په کور کې ده زما خور کاکا ستا په کور کې ده او بچي هغه زما د دور په حیثیت زما په کور کې ناسته ده دا د کوم زیری په ما وکړو کاکا ما ته منظور ده منظور دا واده به انشاءالله ډنګ ډونګ سره کېږي که خیر ها دا خو دې غټ غم زما د زړه نه لرې کړو
पलवशी हैदर पलवशी ته دلته څه کې زما په یو بربادۍ دي د زړه تنده ماته نه شوه خپله دي طلاق هم راکړو اوس راپسې دلته هم راغی زه تا پسې نه یم راغلی پلوشي ما د انسپکټر په سر پیسې اخیستې دي او زه د هغه مرګ پسې راغلی یم زما په جون باندې د هغه یو ویښته هم نشي ازارولی ولې چې هغه اوس زما د زوی د سر سوری دی سوری او هغه زما خاوند دی ما سره واده کړی دی او که ته بیا هم هغه وجل غواړې نو پهله به ما وجنې ما نه پلوشي ما مخکې په تاسو ډېر ظلمونه کړي دي او نور ظلم په تا نشم کولی ما دا پته نه وه چې تا انسپکټر سره واده کړی دی کنې زه به چیرې یم په دې توره شپه ستا کور ته نه وی راغلی اوس د دې ځای نه لاړ شه او د انسپکټر د مرګ خوبونه لیدل پرېږده خیزر مې ونه لیدو خیال یې ساته ډېر ډېر خیال یې ساته اوس په ډېر زر حیدر د انسپکټر د مرګ زیری راوړي ځکه چې لوټونه مې ورکړي دي لوټونه رڼما دا کار زه نشم کولی ولې تا خو ډېر زر تور او ډالو غورځوئ دا چې ما سره چا د سره سودا کړې وه هغه د وجلو قابل نه دی نه دی د وجلو قابل نه دی ولې د وجلو قابل نه دی زما په خیال د اوسم د پلوشي سره ډېره مینه کوي هغه ځکه چې هغه ورځ انسپکټر پلوشه زما د سړو نه خلاصه کړه او خپل کور ته بوت او نکاح یې ورسره وکړه که نه او تا جوړې پلوشه د انسپکټر په کور کې ولیده یو ځل مې وله طلاق ورکړو در په در مې کړه نوره نشم در په در کولی زما نوم لړم دی لړم چې یو ځل چاله ټک ورکم نو ایره شي پاتې شو انسپکټر اوس په د انسپکټر د مرګ بندوبست
जब पल कोम पला और तुम दा महरो है दरिया जिसता मर्द उस पमा वाजिब शो जगा जित जमा द टोल प्लान ना खबर शो गोर बलामा द सबा मारे व सबा का कहू बात शो जमा उस्ता खबरा चिता माफ केगी او कसा नाजो भाभी चलता वे भाभी तो तारा तो आया चित्त सिंगे भाभी समाव तनवा पाद दे रासे बकना भले बना दर्जम दा समय जरूर दा मुंग बद दी वादल वर्जू چې ستین دروړ ده نو د دې د واده خرچه به ټوله منګه برداشت کوو
بمینا زه د هر انسان سره کړم چرته په تختې نه 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 د تختیدو والا ځوان زم نه ولې چې زمان نن لړم دې لړم او لړم چې یو د چاله ټک ورکی بے خاوري ریشي وګوره د واده د میدان لا قتلګاه جوړ کړه قتلګاه دا قتلګاه ستا د مرګ نه بهر ګړې ده ستا په مرګ به ختموم ستا په مرګ ما باندې جواري کول ستا چالو چل د پرواشې نه بدانه پرپلو کنه زما پلا ستا ډله سمور شو کنه زتا په خپل مرګ باندې په خپله مجبوره کړم کنه شکر د هسپتال ته دی نه حیدر زما هسپتال نه رسم زما یو څو څاګانې دي خو زما یو خواهش دی وایه څه خواهش دی دی حیدره زما د مرګ نه پس د پلوشې په دې دنیا باندې هېڅوک هم نشته او زما دا خواهش دی چې ته یو ځل بیا د پلوشې کور آباد کې درنه قربان شم د لوزونه دې رښتیا کا لاس دې زما په لاس کې راکا لاس دې زما په لاس کې راکا قسم په دې دې خانان او تاسو بدل خرم چې ټول دنیا بکواس بند کا تا د پتر چې تر چا مخ ته ولاړې کله تا د یو غریب غریب دلی دا د یو غریب سترګې دلی